الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ماڑیر معزز سامعین، الله تبارک و تعالی جل جلاله د انسان په بدن کې شودا سجوز نه دی پیدا کړي چې هغه بیکاری او د هغه انسان ته عظیم فائدہ نه وي. الله تبارک و تعالی جل جلاله په انسان کې یو نظام پیدا کړي چې هغه ته نظام انهزام وایي، چې انسان یو نوړی خلی ته واچي د مختلفو مراحلو نه تیر شي او د هغه انسان ته قوت طاقت او نبی وینه د ده بدن ته ورکي. اوس دا انسان په دې نظام انهزام کې د ټولو نه اولنی څیز هغه غاښونه دي. دغه غاښونو کې چې کله درد او تکلیف پیدا شي نو د انسان هاضمه باندې یو ډېر لوی اثر پرېوځي. نو که د چا په دې غاښ کې درد او تکلیف وي، د دې د لرې کولو دپاره وظیفه دا ده چې دغه آیت کریمه د سورت انعام 13 آیت ولو ما سکن فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم، دغه آیت د دې نه وړاندې به سورت فاتحه ووایي او بیا به دا آیت وزله ووایي او په ښي لاس باندې به دم کړي او په کوم ځای باندې چې درد وي هغې باندې به وموږي. انشاءالله تعالی د غاښ دا درد به ختم شي.